نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. دا سورة نساء شپږم سپاره پدې کې یوشتم رکوع ختم شو او دویشتم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالى پدې آیاتونو کې فرمایي يسألك أهل الكتاب اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کوي دا اهل کتاب استانا ان تنزل عليهم کتابا دا چې تاسو نازل کوي په دای باندې یو کتاب من السماء د اسمان لیکل شوی کتاب یعنی نازل کوي ان تنزل عليهم كتابا من السماء یعنی د اسمان نه یو کتاب چې هغه لیکل شوی هغه نازل کوي. فقد سألوا موسى اکبر من ذلك الله پاک فرمایل چې په تحقیق سره دای خو سوال کړو په موسی علیه السلام باندې مخکې د دینا ډیر غټ سوال هغه ډیر غټ سوال علم کې کتاب خو غي باندې لیکل راغلی وکنه نو دا غي په بل سوال څه پیش کو هغه په دا پیش کو چې فقالوا وی ارنا الله جهرة چې وینو مونږه الله سبحانه وتعالى یعنی چې مونږه وینو الله پاک مخامخ یعنی دا غټ سوال وکړو چې کتاب په مونږه نازل کو لیکل شوی نو دای بیا څه سوال کو د سوالونو سلسله خو چا سره نه ختميږي چې د یو سوال جواب ورکړي نو بیا به باندې एकदम بل سوال وکړي. لہذا ور یو قسم په دی په دلیلونو باندې څوک نه مسلمانۍ دي کمه پوری چې دا هغه پزله کې تړپ نوي د ایمان او دروشنه د حاصلولو یو کوشش پاره کې نوي ته هغه پوری هغه ته هدایت نه ملوي. الله پاک چاله دا هدایت نه ورکړي. یو سړی د مثال یو انګريز دی یو هندو دی یو سیک دی هر مذهب سره چې تعلق ساتي دهریه دی هغه ګرځي چې زه صحیح دین پیدا کم نو زه ته الله پاک صحیح دین خو ولې چې هغه په تلاش کې لګیا دی او الله سبحانه وتعالى بیا د رهنمایي کوي ولې چې دی خو پای کې لګیا دی کوشش کوي چې دا ټول دینونه دي او دا خو ډېر قسم دینونه دي نو په دې کې کوم یو حق سچ دی د طرف ته او بیا د خدای نه سوالم کوي یا رب چې مطلب دا زه خو نیم پی چې دې کې کوم یو حق دی نو الله ورته بیا حق خو خو چې دی وایي چې الله ما ته حق خو او اړی نه کوي اړی څه ته وایي چې پناه حق باندې یو سره نه خلی پته وته هم لګي چې یاره دا حق خبره کوي او بیا مې نه منما بس یاره ما د پلان نکا خبر راټینګه کړی دا نو ته څنګه پلان نکا یو غلط کارونه هم دغه خو ابو جهل وی او دغه ټول وی کنه چې زمون پلان نکولې چې تکمقدو چې هغه وخت کې د دې بوتانو عبادت کولو یا د خدای عبادت هم کولو خو د دې بوتانو چې عبادت کولو خو څه چل پکې وکنه
نو دا خو ګوره شیطان څه ناسه خو انسان ته دغه ورچي نو د دې دپاره دی چې کله رسول پاک صلی الله علیه وسلم له اهل کتاب راغلو ورته وایي چې یاره ته خو چې مونږ ته سوی مونږ ته خو دا پته نه لګي چې دا تا له فرشته راځي قرآن تا باندې نازلېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به وحي راغه نو څوک خو به ښکارېده نه که نه هغه به صحابو ته یې وایي دا ولیکئ بس هغه به ورته دا قرآن شریف آیاتونه به ورته بیان کړ هغه به په پاڼه باندې په کاڼي باندې په هډوکي باندې هغه وخت پاڼې ماڼې دومره نه وي بس چرته کې به مطلب څه شی به ورته میلاو شو ځکه چې एकदम به ورته ولیکئ وحي راغلی ده بس هغه به چې څه شی اوم ورسره تخته باندې بس چې څه به هغې باندې به ولیکل بیا به ورته چې دا یادم کوي بیا به هغه یادولو نو یې ورته چې یاره دا خو ته د ځانه یو قسم خبرې کوې لحاظه مونږ ته لیکل شوی کتاب راولېږه وښیه نو الله پاک خو دا خبره دی واورېده نو الله ورته وفرمایل چې ته ورته ووایه چې دې نه مخکې خو موسی علیه السلام ته ما په تختو باندې لیکل شوی کتاب ورکړی نو تاسو خو بیا د هغې نه غټ سوال په هغه باندې وکړو چې مونږ خو الله نه وینو چې تا سره خبرې کوي دا خبرې تا سره څوک کوي نو چې الله په یو تجلی راوغورځوله که نه د قهر نو ټول پړ مخې پرېوته او بس مړه شوه موسی علیه السلام الله ته په مینت په زاری باندې الله ځکه چې موسی علیه السلام د دې نه مخکې د الله نه سوال کړی نو هغه باندې چې کومه تجلی راغلی و نه بېهوشه شوی و دې تجلی سره هغه بېهوشه نه شو ولې چې هغه یو پرې دغه بېهوشي خوړلې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې دا فرمایي چې په ورځ د قیامت به زه ټولو نه مخکې د قبر نه پاسم او کله چې زه د الله دربار ته لاړ شم نو چې زه وګورم نو موسی علیه السلام به زما نه مخکې د عرش معلق پنې ولي او په سجده به الله ته پروت وي زما نه مخکې او دا د دې وجه کېدی شي چې د الله تجلی سره دی په دنیا کې چې کوم دی نو هغه وخت بېهوشه شوی و نو د باندې به د قیامت هغه دومره غټ هغه مصیبت به په ده باندې نه چې څنګه نور مخلوقاتو باندې د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک کې فرمایلی دي نو دلته کې هغه چې کله دا وکتل نو موسی علیه السلام एकदम الله ته په سجده پرېوتو چې یا الله دا خو او یا مشران ما راوستي د کوم مشران دي دا ټول او دا خو چې اوس که زه لاړم نو بس ما هم دی وجني وایي چې یاره بس دا خو تا مرګ له بوتلي و بس ودې وژل نو بس په سلا مشوره دې کار کړی دی نو دا څنګه چلو شو بیا الله پاک ته مینت زاري وکړه الله پاک ورته بیا ژوندي کړ او ورته یې چې اوس به څه وایي نو بیا هم دی کول نو بیا پې الله سبحانه وتعالی حکم وکړو جبرائیل علیه السلام ته اوچت کړي په دا کوهی تور دا غر پې اوچت کړي چې دی مني که نه مني نو چې کوهی تور غر یې پې اوچت کړو دی एकदम په سجده کې پرېوته او بیا به یې داسې په یو سترګه کته دی اوس هم وایي په سجده کې داسې ګوري دا د یهودیانو دا یو سجدې هغه طریقه داسې جوړه شوه بیا چې داسې وګوري پکې چې چېرته یاره هغه غر قرآن وګو چېرته لاندې نو دا مونږ ته استاد جي دا خبره کوله نو زه تاسو ته دا خبره کومه چې دلته کې الله پاک وفرمایل چې بی دی خو د دې نه غټ سوال په موسی علیه السلام کړو دا خو لا تا ته وایي چې په تختو لیکلی شوی راولېږه چې هغه له مو د تختو واله ورکړو نو ویې چې الله مو ونه لیدو دا تا سره څوک خبرې کوي وی دا خدای ډېر زیات غټ ظلم وکړو نو بیا الله پاک فرمایي چې دی کله دا خبره وکړه فاخذتهم الصاعقة نو ونیوه دی یو بجلی د سخت اواز پرې راغو او بظلمهم د دوی په دې ظلم سره ظلم څو چې دی دا وینا دومره غلطه وکړه چې وایي الله مونږ نه وینو نو الله تاسو لیدی شئ په دې سترګو فرشتې نه شئ لیدی جنات نه شئ لیدی د هغه مخلوق نه شئ لیدی نو الله به څنګه ووینئ لہذا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ظلم دی وکړو چې داسې خبره وکړه اوس الله پاک مخکې فرمایي او بیا لا بل څه کار وکړو چې کوم رستو خلق پاتې شوي نه یې څه کار وکړو ثم اتخذوا العجل هغوی یعنې ونیوو هغه سخې په عبادت سره من بعد ما جاءتهم البینات پس د دې نه چې راغلي وو هغوی ته هغه ښکاره نشانې د پیغمبر د موسی علیه السلام او د الله د کتاب فعفونا عن ذلك باوجود د دې نه د دې دا ټول ګناهونه مو معاف کړو خو داسې نه دي معاف شوي د هغې بل ځای کې الله پاک په سوره بقره کې ذکر فرمایلی چې کله دی دا سجدې وکړي که نه شرک یې وکړو
نو بیا وی چې زمون ګناه څنګه معاف کیږي نو الله تعالی درخواست وکړ موسی علیه السلام چې دې دا شرک بو څنګه دې ته معاف کیږي نو الله وتو فرمایل چې دا کار دی چې دې دا شرک دا څنګه معاف کیږي دې هغه کسان چې چا سجده کړی دا سخیتا سخی عبادت کړی دی هغه به ودرېږي او دا نور به ورته ودرېږي او دې به په سرونه په کټارو او په تورو باندې وای خپل مخ کې به امر کی سرونه به ته وای دا چې توبه لري نه قبلېږي چې بازار توبه آسان توبه وای توبه سرونه ته وخی ای وی الله دا خو ډېر مشکل کار دی چې زوی عبادت کړي چا پلار کړي او دا څنګه مونږ چا رور کړي دا څنګه تیرا سټونه وو الله پاک بیا یو مهرباني وکړو سخت وریاض راغه تقه تور تیار شو او بس هغه یې لړ کې ودرود وای شابه وای بس تورې په چلاوي بس ټول ختم شروع یوم پاتې نشونو الله پاک تیار لري قبل دی ولا خندق وکړو ټول نو خبره دا سي چې دای بیا ګناه الله پاک معاف کا دلته کې الله پاک هغه طرف ته اشاره فرمایله چې فعفونا نو بیا مونږ غي عن ذلك دغه ګناه ورته معاف کا او بیا وعاتینا موسی سلطان مبینا او بیا مو ورک موسی علیہ السلام ته یو کلاو غلبا هغه غلبا یعنی هغه ته په مختلف فرعونانو باندې ملاو شو په مختلف وختونو کې الله پاک چې کوم دی هغه غلبي ورکړو ورفعنا فوقهم الطور او دلته کې الله پاک دا غي ذکر فرمایي چې کله د انکار وکړو چې مطلب دا یردا کومګ نه منو بیا اخوا دی خوا کول وی بیا مونږ پوښت کو د ایبانی کوه تور بیبي ساکهم دا هغه وادي اغشتو د پاره چې اوس منای کنه منای بیا مخوا دی خوا کوي وقلنا له مدخل الباب سجدا نو دی بیا هغه غر چې پوښت شنو بیا خبرو منله بیا خو سجده کې پریوته په اوسترګې بیا هم کته وته شروع خونو ګرځیدو او بیا ګوري بیا الله پاک وت فرمایي چې دای ته مونږ دا ویلو دا بیا بل واقع تر څو په یو آیات کې الله پاک سور را آیاتونو یې تفسیر اوس بیانوي دلته کوم یو سړی تفسیر نی ویلي نو غریب خو په دې نه پیږي چې دا دیږي کې دلته دا خبره وشو دغه بیا دا خبره کیږي دا څنګه نو که یو سړی دوی سړی وی هغه په دې کې بیا تیروزي چې دغه تخوز دا خبره روانه و دلته دا بل خبره پکراو بیا الله پاک پر وقلنا له مدخل الباب سجدا دا بیا د یو داسې کار کړو چې دوی ته الله پاک دوی وی چې یاره بس مونږه خو یاره دا منو سلوا بس خرو او دی خو مونږ لزلو وارو بس هر وخت چې کوم نه مړزان دی او دا الواګانی دی او بس دا خو مونږ لزلو والو اوس چې ساګ پکار دی پیاز پکار دی مسور پکار دی دال پکار دی یعنی سبزیانه مبزیانه پکار دی الله ورته چې دی تی به را کې تاسو دا چیزونه نه ملاويږي دا کارو کې چې لار شي دغه عمالقه قوم ملک شام باندې تاسو نه قبضه کړی را شړلی اوس بیا لار شي د عمل فتح کوي انت بیا کرل ریبل کوي ټانټي مانټي بیا کوي او سبزیانه به کوي چې سم خو خزان لا کوي او بیا ری بیا او بډيري وي چشمه ډيري وي نهرونه ډيرو نو التار سکید اوس مکه زرخیزه و نو دای ته الله پاک دا وی چې تاسو د الله پاک فتح در کوي خو تاسو دا سکارو کوي چې تاسو چې کله د دې ځای روانيږئ نو استغفار سره ځئ الله ته توبه وباسئ نو دای ډیر په نخرو او په پیخرو کله په کورګي سي روانو کله څنګه روانو بس ډیر نخري کولی او د الله ذکر نه کولو وی غنم غواړو جوار غواړو موږ سبزیان غواړو موږ دا غواړو او بس داسې نخري نو دا الله پاک ذکر دی چې ظالم قوم ویلې نو وی دی چې کله الله پاک وی چې وکلنا موږ ورته وی لهم دیتا ادخلوا الباب تاسو داخل شي په دغه دروازه دغه خار باندې سجدن په حالت د سجده کې یعنی د سجدي په حالت کې مطلب دا شو چې سجده کوون کی او الله ته استغفار کوون کی روازي وقلنا او دامو ورته لهم لا تعدوا في السبت اوس دلته بل خبره شو او بیا دامو ورته ویلو لا تعدوا في السبت چې ذاته مکوي قانون داغه خالی روزه کې دا د بل کړي خبره نه چې التکه الله پاک پاغي باندې د میان ښکار بند کړو دا ټول د يهودو خبرې دي کنه دوی باندې ښکار بند شو او الله وتعالى چې د خالی پر تاسو صرف عبادت فرض ده
په دغه ورځ باندې به تاسو بل کار نه کوئ او نور شپږ ورځې کار کوئ چې څه مو خوښوي کاروبار کوئ نیک صحیح. نو دی زیات تر کبان مبان بنیوره سمندر په غاړه دا کلیواله بس دی داسې کار کولو چې دی به شپږ ورځې به چېرته کبانو پته هم نه لګېده یو دوه درې به چېرته په لاس ټوله ورځ کې ورغه او چې د خالي ور به شو نو داسې د سمندر د سر ته به ټول راوخته او داسې ټوپونه به یې وال دی به ورته پسخېده چې دا څنګه راونیسي دا څنګه جالونه ترې راډک وو او بس دا خو په منونو او په ټنونو راغلي وي. دی سموده خو صبر وکړو خو بیا ولا شیطان راغی مړه داسې کار دی اسان کار دی به داسې یو لښتې وکنئ غرق غوندې او بس د خالي په ورځ د جمعې په ورځ ماښام راځئ او دی خوا یو غټه کنده ورته وکنئ حوض ورته وکنئ او بس هغه لښتې ورته ور خلاص کړئ د شپې او بس هغه به ټوله شپه به دې ته اوبه وبهیږي پکې ومیان هم لاړ شي او سهار وختي کې راشي بس بندې کوي ورته او بس بیا د خالي په ورځ به نیسئ د اعتبار په ورځ چې راشي نو بیا ونیسئ که نه یکشنبه باندې بیا ونیسئ هغوی بیا څه چلو کړو چې هغوی هم دې باندې عمل ته را به شروع کړو نو پیغمبر هم ورته ووایي هغې کې څه خلک هم هغوی ورته وایي چې هلکه ګوره دا کار مه کوئ دا تاسو ایلې ګورئ د خدای حکم لا دا خو تاسو په اصل کې بس ګرفتار کړو د خالي د جمعې په ورځ او بیا خالي په ورځ بس بیا بند دي او بس بیا مو ورته ورخبر کړو چې واپس نه ځي او بیا چې کوم دی تاسو د اتفاق په ورځ وباسئ دا خو تاسو داسې شو ګیر مو کړ وی نه معنا راوګوره تاسو هسې لګیئ بس دې نه اورېده چې نه اورېده الله پاک د دې مخونه د شادوګانو کو شادوګان شو او بعض روایتو کې راځي چې را مشران خنزیران شو او بیا پیغمبر لبراتلو جړل به ورته سترګې به غټ غټ وخت پلان کې دا پلان کې دا پلان کې پیجنده باغ خدا هغه شادوګان نه دي چې کوم شادوګان په دنیا کې دی علماء دا لیکل دي چې دغه خو خپل یو زناور دی دا خو تر قیامت پورې دا زناور بوي هغه الله پاک د سزا په تور باندې د شادوګانو په شکل کې اچولیو او هغه بیا سموده ژوندیو او بس بیا لوریا کوریا ګرځیده او بس مړ شو ختم شو دا غي نسل بیا نه باقي پاتې شي سزا و د الله عذاب کنه دلته کې الله پاک فرمایي چې وقلنا اووي مونږه لهم دیتا ادخلوا لهم لا تعدوا في السبت چې زیاته مکوې په ورځ د خالی کې او واخذنا منهم او غشتم وردین میثاقا غلیظا اغا پخا وعده چې داسې بنه کوي او دوی وعده کړی و چې مونږ بنه کوجی فبما نقضهم میثاقهم په سبب د دې چې ماتکا هغه وعده دی وکفرهم بآیات الله او انکار کو د آیاتونو د الله پاک وقتلهم الانبیاء او قتل پناه کسر انبیاء علیهم الصلاة والسلام بغیر حق پناه کسر وقولهم قلوبنا غلف او بل خبره بدی دا کولا چې قلوبنا غلف زمون دا زړه په پرده کې دي نو دا دو خبرې هغه پس نور ذکر الله پاک اشارتن او فرمایلی دي تفسیر مخکې تیر شوی دی خو ځکه لګ لګ تفسیر کوم چې پیښ شي تاسو کنه بل کفر دی څه کړو چې یو خدای دی د وادي خلاف ورزیو کا او وعده ما تک لکه داسې شو چې کفر دی کو الله سره وعده ما بیا آیات الله د الله پاک آیاتونه چې کوم دی رد او بل څه چلو کو وقتلهم الانبیاء او دی انبیاء علیهم الصلاة والسلام قتل کو زکریا علیہ السلام دی قتل کو دی یحیی علیہ السلام قتل کو عیسی علیہ السلام ته هغه په سولې د خېجولو کوشش وکړو خو ته الله ته هغه اسمان ته بوتلو د خپل مرګره چې کوم دی نو قتل کو نو الله پاک فرمایل چې دی خو انبیاء قتل کړي دي دا خو ډېر ظالمان دي او بعضی مفسرین لیکلي دي چې په یو ورځ کې د څو انبیاء قتل کړي دي دا ډېر ظالم قوم دی یعنی دی دومره یعنی د یو پیغمبر خیالم دی نه ساتل ښه دلته کې الله پاک فرمایي او بل خبره به دې سکول چې پیغمبر ورته خبره کوله وقولهم قلوبنا غلف او د دې وینا داوا چې زمونږ د زړه خو په غلاف کې دي په دې حق خبره اثر نه کوي پیغمبر علیه السلام چې په آیاتونو لست قرآن مې په لست کنه
وی ته وایه که نه وی په موږ اثر نه کوي وی زمونږ دا زړونه چې دي دا په پردو کې دي او دا بس دی یو دین قبول کړی دی دا اوس بل دین ته نه وړي که ته موږ ته ډېر سر خوږ کې ګوره زه دې پورې دی دا خبره کوله بل طبع الله علیها بلکې مهر لګولی دی الله پاک د دوی په دې زړونو باندې دا په پرده کې نه دا په الله مهر وایي چې تاسو ته به هدایت نه کېږي تاسو انبیا قتل کړي دي د الله نافرمانه قوم یې لہذا تاسو به تر قیامته پورې همداسې ګرځئ بکفرهم په کفر د سبب په وجه باندې دا مهر ستاسو لګېدلی دا نه چې تاسو نیک کارونه کوئ مهر الله پاک د چا نیک سړي په زړه باندې نه لګوي خو چې څوک په معصیت کې ډېر زیات شي نو د هغه خاتمه بیا الله پاک په خیر باندې نه کوي چې هغه بالکل د ګناه نه توبه نه وباسي او داسې په ورخطایي لکه چې بس بالکل ته به فروټ خوري میوه خوري یا څه ښکلی غوندې شی خوري بس ګناهونو کې اخته یي اړو الله پاک که نه هغه د هم یره په زړه کې دي او الله پاک بیا دا مو فرمایي فلا یؤمنون الا قلیلا او نه مسلمانېږي دی کې څوک هم مګر ډېر لږ مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې د دې تعداد په یهودیانو کې لسو ته هم نه دی رسېدلی تقریبا یا 8 کسان په دې کې مسلمانان شوي دي هغه هم چې چا د الله نه هدایت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه ډېر لوی عالم و د یهودیانو هغه ته الله پاک اسلام نصیب کړی او داسې نور ډېر علما او عام خلک پکې اوس الله پاک فرمایي دا په سبب د څه وبکفرهم وقولهم او په سبب د دوی د کفر او د دوی د وینا علی مریم بهتانا عظیما هغه مریم بیبي باندې چې ډېر لوی عظیم بهتان یې پرې لګولو هغه بهتان شو بهتان دا و چې کله مریم بیبي ماشوم شو نو دی چې ورغه ورته چې دا ماشوم د کوم ځای نه راغو نو هغه ته الله پاک ته خو هغې مخکې نه فریاد کړی چې یا الله زه به دې قوم ته څه جواب ورکوم دا خو اوس چې راشي نو ما نه به تپوس کوي چې تا دا کوم ځای نه ماشوم واده دی نه شوی او تا ماشوم شوی دی دا کوم ځای نه یې راوړو نو زه به دې له څه جواب ورکوم الله پاک ورته څه وفرمایل الله پاک ورته وفرمایل چې اوس داسې کار دی چې ته به دې ته وایې چې زما روژه ده خبرې به چا سره نه کوې او دې ماشوم طرف ته به ته اشاره وکړې چې دې طرف ته ته اشاره وکړې نو دې به خبرو باندې شروع شي او دې په خپل جواب وکړي ته خبرې به کوه چا سره نو کله چې دی راغو او دی ورته چې دا دې څه کړي ستا خو مور هم ډېره ښه ښځه وه او ستا خو ماماګان هم دغه نو تا خو ټوله تبر تباه او برباد کړو پلار دې هم ډېر ښه سړی او دا خو تا څه چل کړی را ورته یې داسې یې کوردم وایي دا وایي دې به څنګه خبرې کوي وایي تاسو بس ورشئ که نه تپوس چې وکړو چې هغه ورغلو هغه ورته انی عبدالله زه د الله بنده یم او ورسول او داغه رسول ما او دا الله پاک بنده او رسول ما الله پاک مالا دا معجزې را کړې دي نو دا هغه ټولې معجزې مرته بیان کړي او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی بیا هغه خبره ونه منله که دونه ماشوم خبرې کولی شي هغه ورته صریح وي نو په دې باندې خو ایمان راوړل پکار وو که نه چې معجزانه طور باندې دونه ماشوم خبرې وکړي نو پکار دا چې آمنا وصدقنا نو دی بیا هم په هغې باندې هغه بهتان ولګولو او بیا د هغه خپلې خبرې نه واونړېدو ورپسې دا خبره دغه کړه چې دا توبه استغفار بې پلاره پیدا شوی دی او داسې دی او داسې دی د هغه په شان کې یې ګستاخي کول او د مور په شان کې یې ولګولو نو دغه هغه بهتان عظیم و چې په هغې باندې ولګولو وقولهم او بیا به لا دا خبرم کوله انا قتلنا المسیح مونږ قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم لرا رسول الله چې هغه رسول الله و هغه مونږ قتل کړی دی دی څنګه وایي چې هغه اسمان ته خته دی کله نو دلته کې الله پاک اوس د هغې نفي کوي وما قتلوه او نو قتل کړی دی وما صلبوه او نو په سولی باندې خېجولی دی هغه لره نی قتل کړی دی او نی په سولی باندې خېجولی دی ولکن شبه لهم لیکن په شبه کې پراته دی
دې ته شوبه شوې ده او الله پاک په داسې شوبه کې چولې دي چې او دلته کې الله پاک فرمایي و ان الذين وبشکا کسان اختلافو چې چا اختلاف کو فيه نو پدې کې پدې معاملې کې لفي شک منه نو دې ضرور وي په شک کې مبتلا دي د دې په باره کې ما لهم به من علم او دې سره د دې څه علم نشته الا اتباع الظن مگر دې د خپل ګمانونو پیروي کوي وما قتلوه یقینا او نه دې قتل کړي دی عیسی علیه السلام لرا په یقین سره بر رفعه الله الیه بلکې چت کړي دی الله پاک هغه خپل ځان طرف ته وکانه الله عزیزا حکیما او دې الله پاک غالب او حکمت والا الله غالب دی هغه کول شي چې ژوند دې انسان برکی اسمان ته څنګه چې بغیر پلار نه پیدا کو دغه شانته الله سبحانه وتعالى هغه خپل ځان طرف ته خېجلو خدای په ګمانونو کې لګیا دي او په شکونو کې لګیا دي ځکه هغه شخص شه دی ته څه شک حاصل شو د دې یو مرګره دی ورولې غلو چې د کمرې نه دی راو باسا الله سبحانه وتعالى څه چلو کو چې دا هغه شکل بدل کو او د عیسی علیه السلام په شکل شو او بیا عیسی علیه السلام چې کوم نو الله پاک خو جوړ په اسمان ته نو په کمره کې خوم دغه یو سره او هغه پسې ګرځي په کمره کې چې وی او دغه وی او په دې کې خلک صبر تمام شول روت په دو ور پسې دا چې کو تاسو کې مړ ورکشه هغه سپوري هغه سره پیدا نکو قرآن باسه کنه یو قص کنه کنه بس دې ورغه په غوسه کې هغه خدای شکل دی عیسی علیه السلام بس مګه سره راونی وو هغه ډیر کسانو او بس په غوسه کې ویل کدا روي نشي وي هغه بل د مرګري خبره تفسیر را او چې هغه راونی وو بس هغه شابه ځلې په سولې وخی جوړي کړيونه تختی چرته بس هغه چې کوم دی وخی جوړو او بس ورو د غشو باران پیو کو بس هغه چې کله مړ کو ختم کو نو بیا ګور وی یاره ته موږ مرګره شو نو خپې دا مرګري او سره دا دغه چې وی کته خپل مور راغو ورور راغو دا غوړ کده ما غوې او ته نه را دا وګورو یا شکر راغنه بس ورور پدې کې دای مبتلا شو خلو چې دی وی چې عیسی مو وجل دی هغه مو قتل کړی دی نو بیا هغه مرګره مو شو او چې مرګره مو قتل کړی نو عیسی شو علیه الصلاۃ والسلام پدې شوبه کې په تر قیامت پورې دی پراتی وسانو خو بس وسانو خلکو خو بس دا کیسه ختم کا اوس عیسایان وای چې نه هغه په سولې باندې خېجول وو عیسایان اوس دا خپل نظریه جوړ کړی هغه خو هغه خو ورګه هغه مخکې رسو خبره به الله پاک بیان را روان دی نو دلته دا خبره کمپلیټ کی دلته کې اوس الله سبحانه وتعالى دا فرمایل چې دای یعنی تر قیامت پورې په دې شوبه کې پراتی دي چې یعنی مطلب یې شک کې چې به دا مونږ څه کړی دي خو عیسایانو د اوس وخت عیسایانو دا خبره غړاو کړی دا چې نه هغه په سولې باندې خېجول وو لکه د يهوديانو هغه یو خبره ومنله چې په سولې باندې خېجول خو هغه رسو بیا د هغه لاس چې کوم دی نو الله پاک اوچت کو او هغه الله ذات یو قسم د الله جو الله ځان ته اوچت کو هغه بیا د الله په شکل کې اوس په ټوله دنیا باندې حکم چلای اوس هغه داغه نه خدای جوړ کړی دی او د خدای زویم ته جوړ کړی دی بس هغه خپل یو یقیني مختلف فرقې دی هغه کې بیا هغه غاو کړی دي ځان نه جوړی کړی دي دلته کې الله پاک اوس فرمایي مخ کې چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او ندی سوکم د اهل کتاب نه الا ليؤمنن به مگر ضرور ایمان بروړي به پاغبانی قبل موته مخکې د هغه د مرګ نه او یوم القیامت او پرز د قیامت باندې علیهم یکون علیهم شهیدا ویب دا مسیح علیه الصلاۃ والسلام په دی باندې گواه اوس الله پاک دا کوم طرف ته اشاره فرمایله چې دوی خو انکار کوي دا او وایي چې دا مونږ وجل دي
او الله پاک فرمایي چې نی وجل دی او نی په سولې باندې خېجول بلکې الله پاک ځان ته خېجول دی. دلته کې الله پاک مستو فرمایي چې دا اهل کتاب چې کله دی بیا دوباره مکه تراشي د قیامت نه مخکې یوم القیامه ذکر الله پاک فرمایلو. هم د دینه مفسرین حضرات وایي چې الله پاک دلته فرمایلی چې د نزول به بیا دوباره د قیامت نه مخکې کیږي او متواتر احادیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دې باندې گواه دي چې هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه برازي او په ټوله دنیا باندې به هغه بیا حکومت قائميږي او بیا به ټوله مسلمانی به ټول کفر به الله پاک ختمي دجال به ختميږي او دا ټول ارسب بیا به چې کوم نه صحیح مسلمانی. دلته الله پاک دې پس 40 سال پورې مختلف روایت دي دا بوي دا حکومت دلته کو الله پاک دا فرمایي و ان من اهل الكتاب ضرور نبوي دا چې د اهل کتابونو سو الا لا يؤمنون به لکه دا مگر دا چې وروړي به ایمان پاغه باندې ولې چې بیا نازل شي بیا بدایي بل څه چاره نه وي چې دا خو زوس بیا راځي الله پاک ولې ګلو دا الله خبر رشاوه من نو بیا من قبل موته داغه د مرګ نه مخکې بیا ولا صحیح مرګ راځي طبيعي مرګ چې کوم د عام انسانانو د نورو پیغمبرانو تر هغه شانت مرګ باندې به بیا غبري. او بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خپل روزه کې هغه سره یو ځای خالی پاتې دی هغه کې باغه دفن کیږي. بیا الله پاک فرمایي و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او بیا به فورز د قیامت په دې ټول باندې گواشي هغه گواہی په پیدا ور کوي چې یا الله دې تماستا حکم رسول خدای چې کوم دینو هغه نه منلو او نه فرمانی وکا فبظلم من الذين هادوا په سبب دا غ ظلم چې کړیو دې خلقو يهوديانو حرمنا عليهم طيبات نو دې پاغه ظلمونو په وجه باندې يهوديان د ظلمونو په وجه باندې حرمنا عليهم حرام کړی په دې باندې مونږه طيبات هغه پاکیزه سيزونه حلت لهم چې هغه مخکي حلال دیتا او وبصدهم او په وجه دې باندې چې منی کول بدای یعنی عن سبیل الله کثیرا دا الله پاک د لارنا ډیر خلق د خلق د الله پاک د لارنا منی کول یو خدا خبره ده اوس په تاسو په ټوله دنیا کې وګورئ نو دا شرپسند خلق دي او د مسلمانانو خلاف او د حق پرستو خلاف چې کوم دی نو د خپل محاذونه کول او کړی ځای په ځای او مسلمانانو له تکلیف ځای په ځای ورسي په مختلف شکلونو کې کنه. دلته کې الله پاک فرمایي چې یو خدا را چې د الله د لارې نه خلق منی کوي دا د الله د لارې نه منی کول شو کنه چې مسلمانانو ته رکاوټونه چې یو هغه ته تکلیفونه رسي او هغه کوي. دلته کې الله پاک فرمایي چې یو خدا د غږ کار کوي چې د دې د وجنه د په خپل زمانہ کې دا کول او په زمانہ کې به کوي واخذهم الربا او بل سکار کوي چې دا سودیان دي اخلي سودونه اوس په ټوله دنیا کې د سود کاروبار يهوديان کوي دا بینکونه ټول د سودیانو دي او وقدنه او په تحقیق سره منی کړیو دی عنه د دینا واکلهم اموال الناس بالباطل او خوري دای مالونه د خلقو په ناجایز طریقو سره. اوس دا ګوره دا د يهوديانو سود کول حرام خړل او د الله دین نه خلق د الله دین نه خلق باندې کول دا ګوره دا د يهوديانو وتیرل او الله پاک د دې باندې سونه وعاتدنا او موږ تار کړل للکافرین کافرانو لپاره منهم لدينا عذابا الیما دردناک عذاب. لكن الراسخون في العلم لیکن پاخری په علم کې منهم لدينا والمؤمنون او اغیمان والا یؤمنون چې ایمان وروړي بما انزل الیکا فاغا کتاب باندې چې نازل کړل مونږ ته او ما انزل من قبلک او هغه کتاب باندې چې ستانه مخکم نازل شوی او والمقیمین الصلاة او قائمی منزنا والموتون الزکاة او اداکی زکاتنا والمؤمنون بالله
او په الله باندې ایمان وروړي والیوم الاخر او په ورځ آخرت باندې اولئک دا خلق چې دي سنوتیهم اجرا عظیما ضرور به ورکو دی ته اجر ډیر لوی. دا څه طرف ته اشاره ده؟ الله پاک فرمایي چې دې کې ډیر داسې لکه کم خلق چې الله پاک او فرمایل چې په تا باندې ایمان وروړي ستانه مخکې په کتاب باندې، یعنی هغه يهوديانو مخکې، خو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی ته پته ولګي عبد الله ابن سلام ما څنګه تاسو ته مخکې وي چې یعنی مطلب هغه عالم ډیر وي او نور داسې هغه تر کسانو ایراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نشانه یو کتي ایمان یې پیراوړو دا شانت چې چا ایمان راوړی دی نو الله پاک وایي چې دی له اجر عظیم ورکوم او هغه په صحیح معنی کې مؤمنان دي ولی چې هغه منځونه کوي زکاتونه ورکوي تقوادار دي دا الله نه یره پزړه کېدا لہذا دا الله غیره او عبادتونه چې دی په خپل وخت باندې کوي او په الله په کتابونو باندې ایمان راوړی دی داغه په سلسله کې ما دې ته ایمان نصیب کو او دې ته ډیر وی اجر ورکوما. الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته دا اجرونه وی نصیب کړي. یا الله مونږ ته په دې قرآن باندې عمل توفیق راکړي، زموږ ناسته په خپل درگاه قبول او منظور کړي، په دې کې زموږ سره کمې یا زیاتې شي وي معافی راته وکړي. یا الله مونږ کار والی تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي، مونږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي. یا الله آمین. څوک بیماران دي شفایاب کې، څوک قرضداران دي قرضون نه اخلاص دي، د چا څه حاجتونه دي الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کړي، د حق والا او د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کول کړي وطن باندې وکړي. په آخر کې مدازم الشان کریم نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله.